पाकिस्तान افغانستان ته په टी20 میچ کې شکست ورکو د ټرای نیشن سیریز د پاکستان او د افغانستان بیګا टी20 میچ شو چې په دغه میچ کې د پاکستان لوبډلې افغانستان ته په یو کم سلويخ رنزونو باندې یو غټ شکست ورکو په دې میچ کې د افغانستان لوبډلې کم غټي غلطیاں کړې وي د کلاډیانو په سلیکشن کې پلینګ 11 کې افغانستان څه غلطیاں کړې وي هغه هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم بل د پاکستان بالینګ کې څه غلطیاں وي پاکستان بیټینګ کې څه غلطیاں وي مکمل ډیټیل سره ټول منه په غلطیانو باندې خبره کو هغه نه پس بیا په سکور کارت باندې خبره کو سکور کارت نه وتا سو خپل اندازو شي چې کم کلاډي په کې ښه پرفارمنس کړي دي کم کلاډي ښه بیټینګ کړي کم کلاډي ښه بالینګ کړي کو ټول نه په لمو د افغانستان په ټیم باندې خبرو کو چې افغانستان په پلینګ 11 کې کم غلطیاں نه کړي وي نو افغانستان په پلینګ 11 کې غټه غلطي دا کړي و چې کریم جنت چې کم دی په پلینګ 11 کې اشتلو کریم جنت په دې میچ کې سمو نکل کریم جنت په دې ګلبدین نائب پکارو ګلبدین نائب بیټینګ هم کول شي مطلب او بل بالنګ هم د کریم جنت نه ښه بالنګ کوي یو خدای مسټیک چې د کریم جنت په ځای باندې ګلبدین نائب پکارو ور بل غلط مسټیک دا چې د فرید ملک په ځای باندې غزنفر پکارو الله محمد غزنفر کچری د فرید ملک په ځای باندې وي نو بیا دا گیم ټوټلی چینج کې دی شو الله محمد غزنفر یو ډیر بیسټ سپینر بالر دی او هغه د پاکستان بیټسمنانو له ټف ټایم ورکول شو خیر دا خو د افغانستان د پلینګ 11 مسټیک خو بیا پاکستان بالنګ یې څه غلطیانو کې ګوره پاکستان اکثر یو بالر کم لوبي چونکه په دې میچ کې سپین ټریک سفیان مقیم سره ابرار احمد هم پکارو کچره سفیان مقیم گیر شو لکه ضرور غو نه چې سفیان مقیم بتاله هر میچ کې خبالنګ کوي کچره سفیان مقیم گیر شو نو بل اند به ابرار احمد خامخا خبالنګ کوي یو ګیریږي بل به بچ کوي قبل ګیریږي بل به بچ کوي او بیا ډیره بدر وځي چې دواړه بادران گیر شي خا فهیم اشرف یا نواز کې یو کلاډي په پلینګ 11 کې ورچول پکار دي فهیم اشرف او نواز چې کله سپین ټریک وی کنه بیا فهیم اشرف ټوټلی ډراپ کول پکار دي ځکه نواز سے کم تعالی بیٹنگ هم خکې اور د نواز سے کم پرفارمنس ته از ا بالر هغه هم ډیر آوټسټینډینګ دی په ویسټ انډیز کې هم محمد نواز از ا بالنګ ډیر ښه زبردست بالنګ کړو نو نواز هم آل راونډر دی یو سپینر آل راونډر دی فهیم اشرف چې کم دی فاست بالنګ آل راونډر دی نو چې کله سپین ټریک نو بیا فهیم اشرف ډراپ کول پکار دی اور نواز ایشتل پکار دی صرف نواز او د فهیم اشرف په ځای بیا ته سپین ټریک کې ځان سره ابرار او سفیان مقیم دوړه ایشتل پکار دی خیر راځو سکور کارت نه هم تاسو لاندازو چې کم ځای کې میسټیک شوی دي کم ځای کې غلطیاں شوی دا خو ما دغه غلطیاں نه راونی وي تاسو په خیال باندې پاکستان کم ځای غلطي کړې و افغانستان کم ځای غلطي کړې و تاسو خپل رائے ما سره په کمنټ کې شریک کول شي اوس پراشو جی دا سکور کارت طرف لا په سکور کارت باندې به ډیټیل سره خبرو کو ټاس سے کم دی پاکستان غټل دی پاکستان پښلو اورونو کې وو کې لاډیان اوټ او یو سل 2 اتیا رنزونه پاکستان جوړ کړیو خټاس سے کم دی هغه یو داسې فیصله وا چې هغه مطلب رومنه بیټینګ کول هم خو ام خنو څنګه خو ګوره نوې ټریک دا شارجه دا پچ کم دی دا نوې پچ جوړ کړل شوی و دا زور نو جی نوې ټریک جوړ کړل شوی نو په دې باندې بیا پته نه لګی چې آیا دا بیټینګ د پاره خده او بالنګ د پاره خده عموما د شارجه پچ چې کوم ویغه بازارانو د پاره خي او سپیشلی د سپینرانو د پاره ځکه شوی بختر په دې وجه بیان جاری کړو چې د افغانستان کم سپین اٹیک ته نو په دای باندې د پاکستان بیټسمنان 130 هم نشي کوله په شارجه ګراوند باندې ای په دې وجه ویلیو چې د شارجه چې کم وکټ د غره سپینرانو د پاره ډیره ښه وکټ تا خو چې بیګا کم وکټ و بیګا کم پچو نو غره بیټسمنانو د پاره ډیره ښه پچو په هغه باندې بیټینګ کېدو ځکه په پاکستان بیټسمنانو یو سل 2 اتیا رنزونه هم جوړ کړل لکه وکټ چې کم وا هغه د بیټینګ وکټ وا خبیا دغلته چې ټاس چې کم دی هغه یو اهم رول ځکه لرلو چې ټاس یو داسې شی چې دا یو مطلب لاټري و اوس سیکنډ اننګز کې کچري په سیکنډ بالنګ کې کچري ډیو پرې وته وي مطلب پرخه پرې وته و او بیا بال لون شي وي نو بیا چې کله بال لون شي په دې باندې ریورس سوینګ هم نکېږي د لاسونو نه اوزي چې کله لوند بال شي چې بال لون شي بیا بازاران په دې بالنګ نشي کولو بیټسمن نه پاره غ بال بیا ډیر خو جوړيږي بیا د بیټینګ د پاره ټوټلی کنډیشن چینج شي نو پرخه پروت و خو لګاوه د پاکستان قسمت په دې خو خاص کور کار تاسو راکاري صاحبزاده فرحان یو زبردست سٹارټ د پاکستان ټیم لور کو 10 بالو باندې 21 رنزونه چې یو ډیر خبالو لیگ سٹم لا بالو چې لیگ سٹم له وخلو اور عظمت الله عمرزی چې کم دی بالو اور مجیب ته کې چواغشتو نو ډیر یو ان لکی اونته شاټو نو 10 بال کې یو زبردست سٹارټ صاحبزاده فرحان خپل ټیم لور کو سایم ایوب چې کم دی سٹارټ کې سټرګل کولو خو سیټ نشو 16 بال باندې صرف 14 رنزونه فخر زمان یو ډیر اګریسیو بیټینګ شروع کړو 17 بال 20 رنزونه بالونه چې ډاټ ډیر راغلي دي خو داغه چې کم د شاټ کانفیډنس او نو هغه خو کانفیډنس سره لګیاو سلمان علی هغه کپتان اننګز کړی
کړی دی. لیډینګ فرام د فرنٹ 36 بالو باندې 53 رنزونه جوړ کړي دي. 53 رنزونه په 14 بالونو باندې جوړ کړي دي. حسن نواز په 14 بالو 9 رنزونه، محمد نواز په 11 بالو 21 رنزونه. محمد نواز بیټینګ چې کومو دا یو امپیکټفل اننګز وو په 11 بالو 21 رنزونه. دغه ټیم محمد نواز او سلمان علي آغا په 28 بالونو باندې 50 پارټنرشپ هم جوړ کو چې دا ډیر ټرننګ پوینټ د میچ د نواز د محمد نواز او دا چې کوم کپتان د سلمان علي آغا دغه تنه میچ ټرن کو سکور مطلب ایکسیلریټ کو. یا محمد حارث وکټ کیپر بیټسمن 14 بال 15. فهیم اشرف په اخره ور کې وروته خو په 15 بالو باندې 14 رنزونه په دغه باندې وکړ په فرید ملک باندې. خو اوس کوم را شوخته د راشد خان دی بالینګ ګورو د افغانستان بالینګ ګورو نو فضل حق فاروقي ناکامه بالر په ثابت شوی دی په 3 اورونو کې 11 رنزونه وکټ یوم نه. مجيب په 4 اورونو کې 22 یو وکټه. عظمت الله عمرزی په 2 اورونو کې 28 یو وکټه. عظمت الله عمرزی هم ډیر ګران بالر ثابت شوی دی. مجيب خو بالینګ کړي، نبیم خو بالینګ کړي 3 اورو کې 13 یو وکټه. راشد خان هم خو بالینګ کړي 4 اورو کې 26 یو وکټه. او فرید احمد ملک چې کم دی ډیر زیات خراب بالینګ کړي دي چې په 4 اورونو کې درې کم 50 رنزونه او 2 وکټې صرف ترلاسه کړي دي. نو په دې بالینګ کې تاسو نظر واچوي فرید احمد ملک او فضل حق فاروقي فاست بالران چې کم دي هغه ټوټلی ناکام شوی دي. نو څنګه چې تاسو لمو وکړي د فرید احمد په ځای باندې غزنفر اشتلې وي نو مې دلته وي غزنفر که د فرید احمد په ځای اشتلې وي نو کم از کم 20-30 رنزونه او پاکستان شاټ وي. 20-30 رنزونه به پاکستان کمو ځکه فرید احمد باندې د پاکستان بیټسمنانو اٹیکینګ گیم کړی دی ځکه د دومره زیات رنزونه ورکړي دي. خو اوس پر شو د افغانستان بیټینګ کو ګورو نو افغانستان د طرف ګورباز په اوپننګ کې خلک یو ابراهیم زدران تزر شو د شاهین په 2 اور کې او د اننګز په 3 اور کې اوټ شو. یو لس بال 9 رنزونه ابراهیم زدران. ګورباز چې کوم دی په 29 بالو 28 رنزونه ډېر خپل لګي او ډېر ډاډه شاټونه واخله. خاص صدیق الله اتل په نور لس بالو 23 رنزونه. درویش رسولی هم خډاډه لګي او خ بیټینګ کولو په 14 بالو باندې 21 رنزونه. لکه صدیق الله اتل درویش صدیقی درویش رسولی ابراهیم زدان ګورباز دا څلور کې لړیان خو د افغانستان لکه مطلب دا خو تا نشو ډراپ کولې لکه په دې باندې ته ګوته نشو چتولې. بیا کریم جنت چې کم دی نو دیږي کې بیا کریم جنت نه لوبه خراب شوه چې د ډېر زر خپل وکټ ورکه په 3 بالو 0 رنزونه. عظمت الله عمرزی په 15 بالو 0 رنزونه. نبی په 6 بالو 3. راشد خان دلته یو زبردست اننګز کو چې په 1 اور کې په محمد حارث رؤف باندې په حارث رؤف باندې او خل 3 کسلور چکی خو په اور کې بیا اوټ هم شو. په سوال په 14 بالونو باندې یو کم 40 رنزونه راشد خان هم جوړ کړل. مجيب چې کم دی په 9 بالو 4 رنزونه. فرید احمد په 6 بالو 1 رنز. فضل حق فاروقي په 4 بالو 1 رنز جوړ کړی دی. خلا پاکستان بالنګ لاین اپ کچري مونږ ګورو نو شاهین افریدي 4 اورونو کې 2 وکټې ایشتلې دي. محمد نواز 4 اورونو کې 2 وکټې ایشتلې دوه خو بالنګ کړي دي. خا فهیم اشرف یو اور کړي 15 رنزونه ورکړي. تاسو لزه کماوي په سٹارټ کې چې فهیم اشرف ډراپ کول پکارو چې کله سپین ټریک وي نو بیا نواز هم تاسو آل راونډر دی او فهیم اشرف هم آل راونډر نو بیا یو آل راونډر سره تل پکار دي. منم د فهیم اشرف او نواز کو ټیم کې وي نو بیټینګ کې ډیپث وي مطلب پاکستان بیټسمنان اخره پورې زیات بیټینګ لاین اپ ور سره خو بیا بالنګ کې ته کمې خوري. حارث رؤف 3.5 مطلب 4 اورونو کې 1 اور میډنم وکړي چې حارث رؤف ریکارډ جوړ کو په دې T20 میچ کې چې اور میډنم وکړو 2 وکټ هم پکې وایشته یو د رنزونه ورکړي او 4 وکټ یې ایشتري دي. سایم ایوب 2 اورونو کې یو وکټ دا وګوره. سایم ایوب ستا پارت ټایم بالر دی دا ته د کمپنټ کنسستنټلی بالنګ نشي ورکولې. سایم ایوب کشري په دې میچ کې ابرار وینو د سایم ایوب د بالنګ ضرورت بیان راتلو. 2 اورونو کې یو وکټ ورکړي. سلمان علي هغه یو اور کړ 6 رنزونه ورکړي دي. سفیان مقیم 4 اورونو کې 15 اور 2 وکټې. امپیکټفل بالنګ چې کم کړی دی هغه سفیان مقیم، شاهین افریدي، محمد نواز د 3 بالرانو آوټسټینډینګ بالنګ کړي. حارث رؤف هم ښه بالنګ کړی دی خو یو اور کې د راشد خان نه ډېر زیات وهلو خوړل جی. نو دا پاکستان او د کم چې د افغانستان نوم باندې د ټرای نیشن میچ او د ټرای نیشن سیریز نوم باندې میچ د پاکستان او د افغانستان یو بل میچ هم شته لکه افغانستان چې څومره کرکټ مینوال دي نو غي د بل میچ په انتظار دي چې بل میچ کې مونږ بدلا خورو. او د افغانستان چې کم کرکټ مینوال دي نو د افغانستان په پیج باندې دغه ما کمنټس وکتل چې دا میچ بایدلو سره به اوس د افغانستان د ټیم غرور ختم شي او دای خپل غلطیاں رونه چې مونږ کم ځای کې غلطي کوو لکه دای ډیر زیات کانفیډنس کیو دای ډیر زیات اوور کانفیډنس کیو لکه څنګه چې راشد خان وی چې زمونږ پاکستان سره 2 میچونه دي او دواړه به کټو یو میچ په هم کوشش وکاو چې پاکستان رانو نه ګټي. نو خیر دا خو هر کپتان وای لکه دا څه غلطه خبره نه چې راشد خان دا څه خبره ول کړی دا خو
که مونږ وګورو نو په دې 2025 کې د افغانستان ټیم یو T20 میچ هم نو کړی دا د افغانستان د ټیم انټرنیشنل T20 میچ په 2025 کې ډومبنی میچ و جی چونکې شپږیزه لیګي نو شوي دي په افغانستان کې نور لیګونه شوي دي خو انټرنیشنل میچ دی نو کړی نو خیر دا مکمل سکور کارډ و چې په دې میچ کې د پاکستان لوبډلې افغانستان ته په یو کم څلوېښت رنزونو باندې شکست ورکړی چې تاسو دې حوالې سره څه رایه ده تاسو هم خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ